د تحصیل مندن په مین امبیلا مازی روډ د مسکیپور په مقام د نیو افغان چوپال پرانسته شوی. افغان مهاجرینو نقیب او عبدالله سٹارټ کړی دغه افغان چوپال باقاعده پرانسته د افغان مهاجر کیم اصلاحي شورا صدر فیرزاده زدران، ملک سردار ولی، مولوی شیرباز او علي صاحب درباچا وکړه. میډیا سره د خبرو په وخت د نیو افغان چوپال مالک نقیب وی چې موږ سره به هر قسم میان، کابلی پلاو، نو ډیر د خوراک اعلی قسم کانې په کولا او هوادار ماحول کې ملاویږي. فیرزاده زدران او مولوی شیرباز وی چې د افغانیانو خوراکونه په ټوله دنیا مشهور دي او زمونږ تمه ده چې نیو افغان چوپال به د افغانیانو دا روایات برقرار ساتي او د تحصیل مندن او د بونیر په غیرتی او میلمه دوست خلکو به ښه خوراکونه کوي. هغوی وی چې زمونږ ځوان کل ته اپیل دی چې د ملک د معیشت ښه کولو لپاره کاروبارونه شروع کړي او ملک په ښه کولو کې خپله برخه واچوي. زموږ سره به هر قسم مایع، باربیکیو او چرګه کړی، د غوښې کړی، کابلي پولاو او هر ټایم غرمه به ملاویږي او ماسخوتن نه به ملاویږي او ښه په مناسب ریټ به ملاویږي انشاءالله. نقیب به دا راته ووایه ستاسو د افغانیانو سپیشلیټي چې ده هغه په کابلي پولو کې ده، ستاسو دې هوټل کې به سپیشلیټي څه به سپیشل تیاروي؟ هر څه به انشاءالله سپیشل او کابلي پولاو به سپیشل انشاءالله. او سهار ناشته دا پروګرام به وکړي نو بیا به ټیم سره انشاءالله ګوري رادم شته ورته خو ډومبی ځل دی که نه ډومبی ټیم دی نو انشاءالله هغې ته به هم خیال دی هغه به هم پکې کوو د خیره سره او د نورو ځایان نه به ښه په مناسب انشاءالله او د ټولو خلکو ته هم دا اپیل دی او خواست دی ورته چې راشي یو ځل وزټ وکړي د دې ځای او د هر څه وګوري. په دې دور کې او په دې عصر کې چې ټول نوجوان نسل د موږ چې دا لکه بیکاره بې کسبه پروت ده نو داسې نوجوانانو ته چې یو کار پیدا شي، په یو کاروبار ته یې مخه شي، یو روزګار ته یې مخه شي، نو هغه د معاشي طور سره هم ترقي وکړي، ځان دپاره د یو مړی رزق او د سبب د رزق دپاره یو لاره ورته پیدا شي، د دنیا د بدبختیو نه هم دی بچ شي او خپل یو رزق وګټي، نو دا عظیمه خوشحالي خبره ده. دې نه بغیر موږ د ټول نوجوانانو دا غواړو چې هر سړی باید کوشش وکړي چې خپل ځان دپاره یو روزګار پیدا کړي او کاروبار پیدا کړي او معاش پیدا کړي چې د بدبختیو نه پې خلاص شو. حالات ډېر زیات خراب دي په داخل د پاکستان کې، اقتصادي حالات د هر چا خراب دي، نو چې هر چا دپاره یو کار پیدا شي او روزګار پیدا شي او کوشش دی وکړي چې ځان دپاره د یو مړۍ روټۍ ګټلو دپاره لاره جوړه کړي، دا ډېر غټ د فخر خبره ده. بل مونږ د ټول مندن نه او د ټول بونیر نه چې په دې روډ باندې د پاسه دا هوټل پروت ده، دا ماشاءالله زموږ د افغانانو صفایي خوراکونه په دنیا کې یو مشهور میلمستون مطلب دا مشهوره روټۍ د هغې صفایانې، د هغې پلاونه، د هغې تکې کباب ورسره چې کومه دلته د میانو پروګرامونه دا هر څه چې دی کوي د افغانانو خوراک یو ممتاز حیثیت لري، یو ممتاز خوراکونه یې دي او ټولې دنیا ته پته ده چې افغانان څه شی پخوي یا کوکن کوي یا پخلي پخوي هغه ډېر زیات ذایقهدار او مزیدار وي. نو موږ د ټول مندن نه او د ټولو د دې ایریا نه د ګیر چاپیر بونیر نه د ګیر چاپیر علاقو نه دا غوښتنه کوو چې تاسو مهرباني وکړئ یو ځل راشئ د چوپال ته، د نیو افغان چوپال ته او د دې د ذایقهدار خوراکونه وګورئ، ویې څکئ چې په هغې کې څومره ذایقه او څومره مزه پرته ده. دا په دې روډ د پاسه یې تاسو دپاره زموږ افغانانو جوړ کړه، نو موږ تاسو ټول نه دا غواړو چې تاسو راشئ او د موږ د ملګري د هوټل ته د دې ذایقه د دې خوراکونه وګورئ. دې کې به تکې سیخ کباب چې موږ ورته وایو هغه به پکې پخیږي، کابلي پلاو به پکې پخیږي، میان به پکې پخیږي، نو هر څه چې ستاسو د طبیعت مناسب څه شي ښه د صفایي سره به انشاءالله دلته پخیږي او هغه به د تاسو په خدمت کې پیش کیږي او تاسو ته به درکول کیږي. نو زه ټولو ځوانانو نه دا غواړم چې کوشش وکړي چې هغې خپل ځان دپاره روزګار پیدا کړي او په هغه روزګار باندې بوخت شي. یو خبره خو به دا چې لکه د نشو نه به پرې بچ شي، د غلطو حرکتونو نه، د غلطو بې ځایه ګرځېدلو نه، هر ځوان ته دا پکار ده چې ځان دپاره روزګار پیدا کړي او هغې داسې یو معاشت ته ځان مخامخ کړي روزګار ته چې هغې ترقي وکړي او د بچو دپاره مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. نو موږ ټول نه شکریه ادا کوو ستاسو د راتګ نه او د ټولو نه دا غواړو چې راشي او د دې هوټل تماشه وکړي او ځل راشي.